یو خو چې یو سړی مخامخ د چا صفتو کې مخامخ، نو حدیث کې راځي چې خاور راواله او د سړی ته په خوله کې واچوه چې تا زما صفت مخامخ ولې وکړو، زما نفس غټه ما کې عجب او غرور پیدا کړ. د دې بیان مثال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په لار روان، یو ماشوم بل ته ویلي چې دا سړی چې روان دی دا ټوله شپه د خدای عبادت کوي. امام ابو حنیفه ډېر خفه شو چې زه خو ټوله شپه عبادت نه کوم او دې سړي زما صفت وکړه. نو د هغې نه وروستو 40 کاله امام ابو حنیفه د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړی، ټوله شپه به نه اوده کېده چې زما صفت دې یو شان کېږي او هغه کمال دې په ما کې نه وي. حدیث شریف دی چې افس التراب فی وجوه المداحین، څوک چې مخامخ د چا صفت کوي نو د ده په خوله کې خاورې ور واچوه، دا ستا نفس غټی. نو عرض مې داو چې مونږ هر شی چې دی بې سړیتوبه دی، هر شی که زمونږ دنیا ده نو هم بې سړیتوبه ده، او که زمونږ دین دی هغه هم د انسانیت نه بار د خپلې خېټې خبره ده. خېټ هم چې څه ومني هغه دین دی، هغه مذهب دی، هغه اسلام دی، هغه هر څه هر شی زمونږ بې سړیتوبه. بیا زمونږ د دې قوم دومره غلط تربیت کیږي لګیا دی، خاص کر د دې نوجوان طبقه او د هلکان چې دومره غلط چې راتلونکې زمانه به دا پاکستان نه د دینی علم مرکزی او نه به د دنیایي علم مرکزی. د پاکستان خلقو باندې به بیا یا چین راځي یا به روس راځي یا به امریکا راځي یا به بیا پیرنګیان راځي، دوی به په سوونه کاله رستو لاړ شي او بیا به غلامان. دا به بیا غلام ځکه چې د دنیایي تعلیم هم ستا د ملک نه جنازه وځي لګیا دی. دنیایي تعلیم څوک نه، کالجونه دي، یونیورسټۍ دي، هلکان دي پکې، صاحب تنظیمونه دي او انجمنونه دي او تقریرونه دي، او مذهبي ادارې وګوره، طالبان دي، صاحب انجمن دی او پلانې دی او ډنګړې دی او دغه ځای کې به بیج میج لګولی. تاسو خیال را نو دین نه مذهبي طالب زده کوي او نه دنیایي طالب زده کوي. چې په کم ملک کې د دین او د دنیا د تعلیم جنازه وځي، دا هغه ملک قوم بیا په خپلو خپو د ودرېدو قابل جوړېدی شي. په خبره پوهېږئ؟ هغه قوم نه بیا یو خر قوم جوړ شي، نو خر له خروالا پکاري چې پټوله پې سرې چلی یا پې بارونه وړي یا پې سبزي واچي په کوڅو کې خرڅوي، خر قوم. نو دې قوم نه به زمونږ د لاسه خر قوم جوړېږي، زمونږ د لاسه. نن نو ګوره ستا ټول ملک ذاتي مفاد راغستی دی، ټول ملک. نن نه 20 میاشتې مخکې د خدای د قهر په لپیټ کې او نن بیا د خدای د قهر په لپیټ کې. نن هغه قوم بیا هغه خلقو سره ملګري دي چې کومو خلقو نه مخکې 20 میاشتې مخکې جړل، دې قوم جړل. څوکو دي څوکو غلم خوړلي، څوکو 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 بېله د شاخې تاخې زامن را په مخکې کړي، شور یې جوړ کړی په دې سړکو باندې.
न दे कौम द पारा रहमत न दे, दा कौम द आजाद मुस्तहिक दे। तासो गो रही कुवैत यो इस्लामी रियासत, यो तहरीको पके चे आइमाए मुज्तहिदीन ची दी दा मुसलमानान ने दी। दा आइमाए मुज्तहिदीन चे लामाए दर तदसो जुमोना बयान उकरो, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, दा खलक नन वर्षा पयौ घंटा के ते मल्क लाड़ो, पयौ घंटा और लाड़ो द इराक बल सुबह खत्म। नन अरब ममालिक तासो गोरई पोर गढ़ दी स्ताद पाकिस्तानम वर सरन वड़ाई तेरे दानन स्ताप मल्की चिद खलेबास और खजामे और खकोरुना दादा अरब दुनिया बरकते पाकिस्तान की सिदी दा खुदा दा कोटवाले फकीरान दी दी खटोल मरिया अमरीके ना खैर वाड़ी या बरतानिये ना वाड़ी या रूस ना वाड़ी या चीन ना वाड़ी दा खुदा कोटवाले फकीरान दी दुई सर दिच दादा अरब दुनिया बरकतो चे नंतासो कबाइल वगैरह खास तौर पर मरखे तरोटाए हुए अगर अरब फौजी डिफेंस मजबूत न हो नवर्शनन काबे और मदीनेला द अमरीकी फौज पनावर करेगा। दास्ता सुहाल दे नो अर्जे के मुसलमान चे दे आगा वक्ती तौर शनो चाहे बांधे दो कशी और पसबाए नजर न लगी चिदीशी अंजाम ब सबाल अच्छी 10 उठ कौम नवर